ما یرید الله نغواړي الله پاک لیجعل چې وګرځي علیکم پتاسو باندې من حرجن ستنګي الله پتاسو باندې تنګي نه ګرځي لکه څنګه چې نور امتونو ته څومره ګران کارو یو جنابت لپاره باغي و پیرې غسل کو مالی غنیمت دغې دپاره حلال نو هغه به سوځو اور به پرې راپرېوتو شغله به پرې راپرېوتل هغه به چې کوم دی ختم شو دکه شان په کومه جامه باندې به چې ګندګي ولګېدل هغه به یې کټ کوله د ځان نو الله په مونږ باندې تنګي نه راولي ما یرید الله نه غواړي الله پاک لیجعل چې وګرځي علیکم په تاسو باندې من حرج ستنګي ولکن یریدو لیکن الله غواړي لیطهرکم چې تاسو ښه پاک کي ولیتم او پوره کی په تاسو باندې نعمته خپل نعمتونه ولیتم او پوره کی په تاسو پوره کی نعمته خپل نعمتونه علیکم په تاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره دې تاسو شکر وکړئ الله پاک دی او پاکي خوښوي نو الله په تاسو باندې تنګي نه راولي چې کله ورته وي تیمم وکړئ کله ورته وي غسل وکړئ کله خو الله پاک دی او پاکي خوښوي نو الله غواړي چې تاسو هم پاک شئ وذکروا یاد کړئ تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم په تاسو باندې ومیثاقه الذي او پوره کړی وعده د هغه الذي هغه وعده واثقکم به چې په حق کړی د تاسو سره هغه کوم وعده چې الله تاسو سره په حق کړی ده کوم وعده ته مراد ده نو بعضې مفسرین وی چې الستو بربکم والا وعدتي مراد ده چې الله ټول روحونه د حضرت آدم علیه السلام د شانه د سرو میږو په شکل کې پیدا کړو او بیا ول عقل او شعور ورکړو او سوره بقره کې تیر شوي تاسو ما ویلو چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې الله زموږ نه کوم وعده اغستنو هغه وعده ما ته یاد ده چې الله مونږ ته وی الستو بربکم آیا زه ستاسو رب یم نو مونږ ټولو په یو اواز باندې ویلو چې الله بېشکه ته زمونږ رب وي هغه وعده ما ته یاد ده نو الله د ټولو روحونو نه وعده واغسته الستو بربکم نو ټولو وی قالو بلا ټولو په یو اواز باندې وی الله پاکه بېشکه ته زمونږ رب یې نو یا د هغه وعده مراد ده او بعضې مفسرین وی چې د دینه مراد نبی علیه السلام د صحابو نه په دې خبره بیعت اغستی و چې زه تاسو ته څه وایم نو تاسو به یې منئ هم او تاسو به هغه اورئ هم هغه خبره به منئ هم کو اسانه وي او کو ګرانه وي خو چې ستاسو د وس مناسب وي حضرت عباده بن صامت رحمه فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره بیعت اغستی و چې زه تاسو ته څه وایم نو هغه به اورئ هم هغه به منئ هم یا د هغه وعده مراد ده وذکروا یاد کړئ تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم په تاسو باندې ومیثاقه الذي او پورا کړی وعده د هغه الذي هغه وعده واثقکم به چې په کړی د تاسو سره هغه وعده اذ قلتم هر کله چې تاسو وی سمعنا مونږ واورېدل واطعنا او مونږ ومنل واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله بشک الله تعالی علیم بذات الصدور پوهه د په خبرو بذات الصدور چې کمی خبرې په سینو کې دي سینو پر ازونو باندې الله پاک پوهه دی